په داسې بهترینه موقع باندې خوندوره موقع باندې د الله شکر ادا کول پکار دي، هغه که په ذکر باندې، هغه که په نعت باندې، هغه که په حمد باندې، هغه که په تلاوت باندې، هغه که په مونځ باندې. نو الحمدلله وخت په وخت باندې دغه اعمال مونږ جاري وساتل. اوس په دې بهترین او خوندوره ایریا کې مونږ غواړو چې د خپل طالب علم حافظ عبدالرحیم نه یو حمدیه کلام واورو، د الله رب العزت حمد باری تعالی واورو. نو هغې ته مونږ خواست کو چې حمد پیش کړي په دا بهترینه موقع باندې. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ماشاءالله. دا د خیره نزله ثقل پاک دی کا زړګې پدا نو دا سوای الا الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. کور کی دا فرعون موسی کلیم چا پالا وہ داس ابراہیم د نمرود اور کی چا ساتل وہ کور کی دا فرعون موسی کلیم چا پالا وہ داس ابراہیم د نمرود اور کی چا ساتل وہ پل دوستان ساتھی اللہ عرض کی کوي اللہ نو دا سوائے الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. گیڈ دماہی شلا دا حضرت یونس مکان بیاترنا جوندے اللہ بہر کرلو غنی منان. گیڈ دماہی شلا دا حضرت یونس مکان بیاترنا جوندے اللہ بہر کرلو غنی منان. حضرت یونس تبیان چاکڑلو جندو نسان نو دا سوائے الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہاں غد قنعان پشاڑ کوہی کی یوسف پریوتو بے گناہ پدام دمیرا نورنو کی پریوتو بے گناہ پدام دمیرا نورنو کی کیوتو. ہاں غد قنعان پشاڑ کوہی کی یوسف پریوتو بے گناہ پدام دمیرا نورنو کی کیوتا. چاکڑ دو کوہی جدا چاکڑ لوگوں لا بچا ندا سوائے الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول الله. ماشاءالله. اسم حمد باری تعالی ډیر خوند کوي او بیا په داسې ځای کې ډیر ناشنا خوند کوي. کله تاسو هم ټرای کوئ انشاءالله په خوند پوه شئ. د ماښام اذانونه شروع کېدو والا دي، د ماښام وخت داخلېدونکی دی، د ماښام مونځ به کوو. مونږ سره اوسئ انشاءالله. د هغې نه بعد به بیا ملاقات کوو.